صوفیاء کرامو داغی دا مقام وی چې ما رأیت شیئا الا رأیت الله وحده، یعنی چې زه کوم یو سیستم ګورم نو اسی ورته نه ګورم بلکې په دې نتیجې سره ورته ګورم چې د دې سیس خالق کوم ذات دی، چې د دې سیس خالق کوم ذات دی هغه څوک دی، هغه وحده لا شریک دی، هغه واحد او لا شریک دی، هغه سره څوک شریک نشته. څومره چې بنده د تصوف په وجه بیدار خیال وي نو دومره ورته قرب الهي زیات ملاویږي. او څه داسې دي چې د هغوی دا مقام چې وما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله، وایي زه یو څیز ته هم نه ګورم خو چې ګورم نو د هغه څیز طرف ته زما توجه نګاه رستو رسي، لیکن دا هغه څیز د کتو نه وړاندې زما توجه نګاه د هغه څیز د خالق د جلوو طرف ته تللی وي او زما رهنمایي. اوس د بعضې خلکو د تصوف په اصطلاحاتو باندې هم اعتراض او په تصوف کې چې کوم وظایف وي یا حالات وي په هغه لحاظ هم اعتراض. دا حالاتو نه بعد وخت په اولیاء کرامو داسې یو حال طاری وي چې هغه وخت کې هغوی سره د خپل ځان خیال هم نه او د هغوی د الله د دربار طرف ته چې کومه رابطه وي په هغې کې ته خپل ځان هم هیر وي. په داسې حال کې چې د هغوی د خولې نه کمې جملې وځي نو په ظاهره باندې هغه کفري الفاظ ښکاري، خو شریعت د هغه مواخذه په دې باندې نه کوي نو هغې ته شطحیات وایي. شطحیات اوس شطحیات په دین کې باقاعده تسلیمولی شي. تاسو به یو مهرباني کوئ چې بیا به دا امامان به بیا مجبور نو بیا به ورته وایي چې ماسپښین مونځ له به دلته راځئ که نه، ځکه تاسو لیټ راځئ چې فکس زمونږ 2 بجې درس شروع کېږي نو انشاءالله 4 بجو له به بیا ختمېږي. دې کې دا یو ورځ قرباني ورکوئ تاسو ته به انشاءالله فایده ملاوي. شطحیات دا په دین کې باقاعده تسلیمولی شي او د هغې باره کې باقاعده حدیث او شریعت نه مونږ سره اصل موجود دی. اصل که د دوی نه څوک په محبت کې راشي د صوفیه کرامو نه اولیاء کرامو نه او توجه ټول د خپل پروردګار جل جلاله طرف ته او د خپل ځان نه د الله په محبت کې بې خبره نو که په داسې حالت کې د هغوی د خولې نه کومه جمله وځي نو شریعت په هغې باندې هغه نه نیسي، ځکه چې کله هغه په وش کې راشي او د هغه نه تپوس وشي چې تا داسې الفاظ ویلي نو بیا دې خپله وایي چې داسې وینا کول خو کفر دی، زه خو د هغې وینا کولو والا نه یم. دې ته شطحیات وایي او د هغې دلیل دا دی د ډېرو اولیاو د خولې نه داسې الفاظ وتي هغه دا حالات. مسلم شریف کتاب التوبہ جلد نمبر 2 صفحہ 355 کے حدیث مبارک، مسلم شریف کتاب التوبہ جلد 2 355 یعنی صفحہ کی دا حدیث مبارک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دے تلق غند متوجیش. حضور علیہ السلام فرمائی دے بندہ پا توبہ باندے اللہ پاک سمرہ خوشحالی لکہ یو سڑے پا دشت بیابان کے دے اغسر یو اوخا دا د اوخی د پاس هغه د خوراک سامان خودید او بیابان دشت صحرا ډېر اوږده ده او هغې کې د تېرېدل ضروري دي. په دې منځ کې د ستړیوالي د وجې نه دلته د آرام کولو خیال راغی او دی وده شو. نبی علیه السلام مبارک فرمایي کله چې دی وده شو د خوب نه چې راپاڅېدو اوښې موجوده نه وه، بس دی ډېر ویرېدو چې زه به دا دومره لوی مزل په بیابان کې څنګه کوم. اوښې تلاش کوله په دې دوران کې ورته لوږه او تنده مو لګېده بیا د مرګ دپاره تیار شو. بس اندازه ورته ولګېده چې نور زه نه بچ کېږم.
حضور علیہ السلام مبارک فرمای سم لاست چې بس اسم د بچ کېدو د پاره سلار نشتا کزه ډېرې منډې وام خدا صحرا نشم توی کول او د خوراک سامان هم را سره نشتا اوبه هم را سره نشتا په دې فکر کې سترګې پټې کړې وي لږ ساعت پسې چې سترګې وغړولې اوښې سر ته ولاړه وه اوښې سر ته ولاړه وه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی بنده ته چې په دې باندې کومه خوشحالي ملاویږي که نه نو بس دا هم د هغه نه تپوس کوي حضور علیه السلام مبارک فرمایي وی قال من شدت الفرح وی دغه سړي د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه ووی چې اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یم د ډېرې خوشحالۍ نه د خولې نه د الفاظ ووت خله خطا شو کن اللهم انت عبدي وانا ربك یا الله ته زما بنده او زستا رب یم حضور علیہ السلام مبارک فرمایي وی د اوخي په ملاوېدو سره د دومره خوشحالي ملاو شوه چې دته پته ونه لګېده چې دا زه څه ویم د الله پاک په کرم او مهربانۍ باندې دومره خوشحاله شو او د الله پاک جل جلاله د رحمتونو داسې نظارې کولې چې خله پرانسته نو د په خپل خیال کې د رب جل جلاله تعریف کولو لیکن په ظاهره باندې د خلې نه کفریا الفاظ وتل ویل چې اللهم انت عبدي وانا ربک کوم وخت چې د الفاظ وای نو محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای اخطأ من شدت الفرح وې د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه خله خطا شوه د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه خله خطا شوه د خوشحالۍ د شدت په بنیاد باندې چې په د باندې د رب جل جلاله کوم تجلی پریوتا اگر چې د غلطي کوي لیکن شریعت په د باندې د هغه مواخذه نه کوي داسې امور ته شطحیات وایي د دې وجه نه د اولیاء په داسې حال کې د هغوی په خبرو مواخذه نه کیږي داسې خبرې راغستل او په هغې سره د خلکو د ګمراه کولو کوشش کول دا صحیح نه دي یو لوی محدث تیر شوی د ابن قیم چې هغه په خپل کتاب بدایع الفواید په فضل السلام بصيغه الخطاب صفحه 286 کې د شطحیات په لحاظ سره دا خبره تسلیم کړې ده هغه وایي ویره دا شطحیات حالت سره وی حتی یغیب المحب بمحبوبه عن نفسه وی تر دې حد چې دا محب د خپل محبوب په خیال کې خپل ځان هم هیر کی اور ابن قیم جوزی وی دا خلکو د ډلې سړی ابن قیم جوزی وی دې د خپل محبوب په محبت کې د خپل ځان هم ته نه هیر شي فلا يشعر الا لمحبوبه د خپل محبوب نه علاوه بل د یو سیس خیال هم ناراض ولا يشعر بنفسه او دته د خپل ځان پته هم نه لګي وی کده ته اور اخودلی شي نو دته د اور پته هم نه لګي چې زه به وسوځم د خپل محبوب په تصور کې داسې غرق وي ومنها هنا نشأت الشطحيات الصوفية وما علينا إلا البلاغ المبين په دې باندې اعتراض کول پکار نه دي درود شریف په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم علیه